السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو د نوخار ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال هغه باندې د وزیر اعلی په احکاماتو باندې چې کوم سیکټري هیلث چاپه والی و هغې نه پس موږ به ووایو چې غټه کاروایي منځ ته راغلې ده د ایم ایس هغه سره 20 ډاکټران هغه بدل شوي دي او نور تحقیقات پکې شروع دي. دې کاروایي سره یو نوی پنډوره بکس هغه کولو شوی دی او ما وختي کتل نو ما مرګرو ته چې دا د نوخار د خلکو سره خپل حکومت سره د نظام سره ساجيبه کلوار دی چې د سینیئر میډیکل افیسر چې کوم د اوریجنل سیټو ډاکټر مجتبی علي نو هغه په ایم ایس سیټ باندې ناست و هسپتال هغه چلولو او دلته کې چې کوم چا سره اختیارو ډاکټر ارتضا علي چې دغه په نوم باندې اډر شوی نو هغه نو ایډیشنل چارج په اډر کې لیکلی دی او دا د سوچ او د افسوس خبره ده. مسله دا ده چې کوم کس اډر او په تبادله کې هغه ته چې کوم مخاطب شوی دی نو هغه به طور سینیئر میډیکل افسر مخاطب شوی دی او د دې نه پس کاروایي نه پس بیا پته ولګي چې د هسپتال چې کوم اصل ایم ایس نو هغه ډاکټر ارتضا علي نو حکومت دغه د تبادلې اوس حکم جاری کړی دی. د دې نه پس یو د پنډوره بکس او د کولاویدو نه پس او د سکینډل مخې ته راتلو نه پس د دواړو ډاکټرانو ترمنځ یو مباحثه شروع شوې ده او اورېدلي مو دا دي چې تلخ کلامۍ پورې نوبت راغلی دی چې ویلی کېږي دا چې ډاکټر مجتبی علي چې کوم په دې سیټ ناستو نو څه طریقې سره د اډر خفیه ساتلی دی د ډاکټر ارتضا علي او پخپله په دغه سیټ باندې غیر قانوني ناستو. د صوبایي حکومت زما د نظام او د وزیر اعلی د سیکټري هیلث دا دغه امتحان دی اوس چې دې مهمې سره به څه کوي او د دومره لوی کلواړ کولو والا چې کوم خلق دی هغوی سره به څه کوي. مطلب په هسپتال باندې د 13 وخت نه غیر قانوني طور باندې ایم ایس هغه ناست و هغه دا ټول اختیارات خپل لاس کې اخیستي و دا ټول نظام غیر قانوني چلیدو د دې کاروایي دا به څوک کوي او بیا چې کوم بې انصافي ډاکټر ارتضا علي سره شوې ده د هغه خپله کوتاهي ده الله ده سره میلاو دی. مسله څه ده دا مسله نوخار غواړي چې دا مخې ته راشي او دا حق هم دی د دې خلکو او دا د حکومت اوس فرض دی چې یو بکس یې کولو کړی دی یو سکینډل مخې ته راغلی دی نو دا خپل انجام ته رسولو دپاره او اصل حقایق مخې ته راوستو دپاره دا به چې کوم انفارمیشن دی اصل چې کوم حقیقت دی هغه به مخې ته راولي او که دا رانشي نو دا خلق به بیا وایي چې دا بې انصافیم ده او د خلکو به د دې نظام نه نورم چې کوم هغه اعتماد دی ختم شي. نوخار ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال حوالې سره به موږ ووایو چې د نوخاریانو د دې نوخار د خلکو د دې هسپتال نه اسم اعتماد هغه اوچت شوی ده. دا د نوخار نه زه ګڼم دا د نوخار د دې نظام د حکومت د ادارو د دی نه هغه اعتماد اوچت شوی دی. نو اوس فرض جوړیږي د دې ادارو د دې نظام زما د حکومت چې دا مسله دا بالکل د پی او اوبو غوندې دی قوم ته مخې ته راوړي چې اصل حقیقت څه دی. ارتضا علي دا د ډاکټر سره میلاو ملي بګت سره دا کار شروع او که نه ذمه دار ډاکټر مجتبی دی او هغه د ټول شیزونه محکمه هیلث افسرانو سره ملي بګت سره دا پټ کړي او دا سړی بالکل بې خبره ساتلی دی. نو دا نوخار د دې اډر راتلو نه پس اصل حقایق مخې ته راتلو نه پس دا چې کوم سکینډل دی دا مخې ته راتلو نه پس مونږ دا ویلی شو چې دا د نوخار سره نه صرف کلواړ دی بلکې د نوخار اعتماد سره لوبې شوي دي او د نوخار د دې مشرانو ډېره لویه بېعزتي شوې ده او د نوخار چې کوم خلق دي د هغوی شملې غورځېدلي دي او زه ګڼمه چې دا دومره حساس ځای کې د دومره لوی هسپتال کې داسې قسمه کار کیږي نو زه بیا څنګه وایم چې دلته کې د خلکو د صحت خیال ساتلی کېدو زه بیا څنګه اعتماد کوم چې دلته به خلکو ته صحت ورکولی کېږي. دا سوال دا د حکومت دپاره هم دی دا د نظام دپاره هم دی دا د خلکو دپاره